عزتمندو د یو لویه خوشحالۍ ورځ را روانه ده. یو لوی د خیر ورځ را روانه چې موږ ورته عید الاضحی وایو. د لوی اختر ورځ به موږ ورته وایو، د قربانۍ ورځ ورته وایو. په دغه ورځ باندې یو هم عبادت کېږي چې هغې ته قرباني ویلی شي. او د دغې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حدیث مفهوم دی چې په دغه ورځ باندې د قربانۍ نه لوی عمل د سره نشته. الله ته خوښ، د الله ته ډېر زیات خوښ عمل، ډېر زیات، د ډېرو عملونه الله ته غوره عمل. خو هر یو څیز کې بنیادي کار چې انما الاعمال بالنیات، نیت ته دارومدار د عملونو په نیت باندې. الله رب العزت قرآن کې فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوى منکم. الله رب العزت فرمایي دا وینا دا غوښې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، دا ماته نه رارسي، ولکن یناله التقوى، تقوا ماته رارسي. الحدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله لا ينظر الى صوركم ولا اموالكم، الله رب العزت نظر نه کوي ستاسو صورتونو ته مالونو ته، ولکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، لیکن نظر کوي ستاسو زړونو ته او اعمالو ستاسو چې عمل سي نیتونه خالص د الله د رضا جوړول پکار دي. دا قرباني دا یو هم عبادت دی، فریضه ده. بیا ټول په ټوله چې کوم ملګري چې دا د الله د رضا نیت مختلف نیتونه بدلونه کړي، ګډوډ نیتونه بدلونه کړي، د یو بنده د وجې د ټولو قرباني خرابه شي. مشران یې احتیاط وکړي، ټول عمر یې خلکو سره نه لګي، د یو قربانۍ دپاره یې قربانۍ کوي، یو بل سره خبرې نه کوي. قرباني یو ځای کوي، دا څنګه قرباني؟ د مسلمان هدي نه دیکھ کر شرمایه خبره ده، د اجتماعیت طرف ته راځي. نیتونه به صحیح کوو، او چې نیت صحیح کړو الله به قرباني صحیح کړي، او که نیت نه صحیح کړو نو خدای پاک ته زموږ د قربانو ضرورت نشته. اخلاص سره به عمل کوو. الله پاک دې موږ ته توفیق راکړي. والسلام.